د سبزی مارکیټ په درشکاره کو نو دلته هر شی ډیر معیاري او ډیر په ښه قیمت مارکیټ مشهوره سړی بابک نومایي دغه ډیر غټ دکان دی په دغه کې بیا دوی بینډۍ ډیر راوړي دي نه نه اوس نو سم ستړی مش او فاتحه بنجر آیا دې شی د ارزانه دی کچ شي دی خبره واره السلام علیکم ملګرو نن به موږ د خانوزۍ زه خپله تر اوسه نه وم راغلی د سبزي مارکیټ په درشکاره کو نو دلته هر شی ډیر معیاري او ډیر په ښه قیمت ارزانه د بازار تر مین دکانو دا په ښه قیمت پیدا کوي دا مارکیټ به زه د ښکاره کړمه دا د خانوزۍ د ګنج وشاته دی او ښه یم تازه وراځي زه خپله رالم د موټرو اراده مو سړی دا د خانوزۍ مارکیټ به مو ګورې دلته یو داسې وبوله لکه د کوټ مسجد روډ کې هر شی د سیل په حساب نو دلته هم سبزیانې داسې دي لکه د سیل په حساب مطلب ډېره ګټه نه پرکوي خو بهرحال شی پر غټ پیمانه باندې خرڅوي دغه ماشاءالله ښایسته دکان دی ښه یې پاش کړی یم دی دا ګر دکانونه به ډېر ښه ډسپلین باندې هر شی پروت دی الله دې د خیر کړي دغه یو دکاندار دلته ناست دی خاص دا اوریجنل افغاني طرز باندې ناست دی نو ستړی مه شې څنګه یې ښه یې صحت ښه دی یا شکر دی موږ په دا نیت راغلي یو چې ستې شی د خانوزۍ د ترمین بازار به ارزانه وي نو دغسې ده که مازي ښه ښه آیا شفتالو د راغلي دي ښه دغه د نانۍ آیا دی راورسېدې نانۍ لږ ودی خواته سه نانۍ خو نو یکش نه خو بهرحال دغه لږ غټ سوی دی تخم یې کړی دغه نانۍ ستړی مه شې ښه یې صحت برابر دی شکر دی خیر زه به لا خوا وراسم نانۍ وی دا یا دی د بادرنګو بانجڼو دا ګرد په دا ویډیو کې راشي نو به بیا دغه یي نانۍ اوس نو سم ستړی مه شې څنګه یې ښه یې یا شکر دی خیر سسته مارکیټ ښه ښه صحیح و هر شی ښه پروت ښه ارزانه دی ځانو مې موږ دغه ورکړو چې دا خلک هم د راتلل دغه آیا څه که د بل کور مه وربندوه آیا خو نو ګر شناخته شیان دي موږ نومان هم پرې ایښي دي نو دلته په ویډیو کې نومان نه اخلو نو آیا هم په ټول په ښه قیمت یا زه الله دې د خیر کړي الله دې د خیر کړي الله دې د خیر کړي دا د ناني دکان دی دا یو لالی دی دا بل نانی دی دغه پیاز دی دغه ډیر غټ دکان دی په دغه کې بیا دوی بینډۍ ډیر راوړي دي بینډۍ دی او زموږ ملګری کدو ډیر دی نو کدوګان هم ډیر راوړي دي ماشاءالله غټ دکان دی نو بادرنګ په څو دی بینډۍ په څو دی ارزانه دي بیا هم بازار پاکه دي ته په 50 ښه کدوګان څنګه دی کدوګان 50 پیاز څنګه دی
پیاز وا پیاز فاتیا فاتحه ښه الله دې د خیر کړي مټر مو څنګه دي مټر په 210 200 ټماټر ها ټماټر وا فاتیا فاتحه بانجړ ښه کدو کدو وا کدو تیلی ساړي 1200 تیلی کې څو 10 کیلو دي یا 30 28 کیلو ښه آیا پیاز متول په څو دي 1400 څو په کیلو پارسل دی فشل ښه صحیح بینډي تول په څو دي یو نیم سر صحیح ټیک ملګرو په دا دکان کې بیا موږ مټر واخو نو اخري دکان زموږ دغه دی السلام علیکم وعلیکم السلام ته ستړی مه شې څنګه یې ښه یې یا شکر دی خیر ښه ته زما مټر راوتله ښه تازه دي تا ول اوس راله ښه د رود مټر دي د ځایي مټر دي ځایي مټر دي دا دغه ځوان د راوړل یا بل ځوان وي ښه دی ولې دی خوابه دی ولاړ ښه په ټاټې ده به دا سره ګرمي کې پر خرچ کړي ښه ځه یو کیلو یې که فلحال که ډېر خوندور وي بیا د راسو کیلو یې په 210 که وشل 10 ځه الله دې د خیر کړي الله دې د خیر کړي دغه ځایګي مشهور ده د خانوزۍ د مارکیټ مشهوره سړی بابک نومېږي دا وی زه د ګرد پاکستان او افغانستان بابک یم بابک ستړی مه شي څنګه یې ښه یې صحت برابر دی په بازار کې خلک ګر ستا تعریف ډېر کوي نو ستا دا کوم خصوصیت دی دا خلک ستا تعریف کوي ایا دی شی د ارزانه دی که څه شی دی خبره وه د شنه چاته خوا پیسلې دي دلته ډېر کونې را باندې شوي کې بابک یې شاته نه دی بیولی د الله مهرباني ده هلته د شنه شاته خوا څه کلیټ خالص وي بیا هلته ډک شي خالص وي بیا هلته ډک شي بابک ستا د کام تعریف را سره وکړه خاص په کام څوک په کام خاص رودي علیزه یم چې د تقریبا چې سمندر زموږ نیکه او په سر کې چاله ملاوجه په سر کې په سر کې نو کاکړ ته ملاویږم او سید ته ملاویږم سید ته کاکړ ته علیزه یې وا رودي علیزه یم د کاکړ علیزه نه یم اسبزه علیزه نه یم ښه وا زه رودي علیزه یم رودي علیزه پاته ګسه ته معلومه که ښه وا اچا تور کو دی نه چې په کوم سپورت کې وبوي شایم دیگه سره خرد کوم بابک الله د آباد لره شیان د ارزانه دي کزه شوی را غواړم تر خیش یا مړه د بابک خورقی څه کو الله دې آباد لري